بعضې ملګري داسې وي چې په هغې باندې نظر بد بار بار لګي، څوک ورته نظر بد وایي، څوک ورته نظیر وایي، څوک وایي نظره شوي یي. نو ټول یو څیز دی، د هر چا خپل خپل زبان دی. خو په کم انسان باندې چې بار بار نظر بد لګي او د نظر بد د وجې دا غریب هر ځای کې شکار شوي، د بیمارو جاله ته جوړه شوي وي، د بیمارۍ د کې انښتې وي، یو بیماري ښه کېږي بله پکې رادننه کېږي. دغه نظر بد د وجې نه دا انسان ډېر تکلیفونو کې وي. د نظر بد بعضې علامت دا دی چې د نظر بد په وجه باندې انسان ته بدن کې تبه هم راځي، دغه رنګ انسان ته سوچونه هم ډېر زیات سوچونه راځي، مختلف قسمه وهمونه ورته راځي، دغه رنګ خوب هم صحیح نه وي، بعضې ټایم بدن کې سستی ډېره زیاته سستی شي او دی دا غواړي چې بس زه چاته ځان له یوازې یک تنهایۍ کې ناست یم یا پروت یم او ما سره څوک خبرې نه کوي. نو نظر بد ډېر علامتونه نور هم شته، خو دا یو څو مې ورته وښودل دا خاص دي. نظر بد سره دا انسان هر یو کار هم پاتې کېږي، نظر بد نه بندش هم لګي. نظر بد په وجه باندې د انسان ډېر کارونه هغه مؤخر کېږي، پاتې کېږي او نظر بد سره انسان په ډېرو څیزونو کې مبتلا کېږي. نو نظر بد دپاره د قرآن مجید وظیفه درته ښایم، دغه وظیفه وکړه انشاءالله العزیز چې څه قسمه نظر بد دی بدن کې وي یا څه قسم بیماري وي، د الله تعالی په کلام سره به الله تعالی ته د شفا درکوي انشاءالله العزیز، دغه سره به روغ و جوړي. هغه آیات مبارک دا دی د سورة قلم اخري 2 آیاتونه، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وما هو الا ذکر للعالمین. دا 2 آیاتونه روزانه په 9 مرچکو باندې مرچکي مرچ په هر مرچکي باندې 9 ځل وایه او هغه په هور باندې اږده یا سکروټ کې چې کوم دی د هور کویله په هغې باندې اږده کویله باندې هغه سوځوه، د هغې لوګي چې کوم درځي هغه لږ شان ته تېروه، انشاءالله العزیز څه قسمه ستا بدن کې نظر بد وي هغه به دې سره ختم شي. دا عمل لګاتار 3 ورځې وکړه، انشاءالله 3 ورځې کې به ستا څه قسم نظر مسله وي ختمه به شي. دا ویډیو که خوښ شوي وي او ویډیو د زړه ته هم پرېوتې وي، دا مخکې ملګرو سره شیر کړئ، څه پته لګي کوم بیمار په دې کې مبتلا وي چې الله تعالی ورته شفا ورکړي او صحت ورکړي، موږ تاسو ته به هم په دې کې الله تعالی اجر راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.